درنو دوستانو زما په چینل کې د ګډون لپاره د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب دا بټن کلیک کړئ. له دې وروسته د زنګ بټن کېکاږئ. له دې سره به تاسې هر ورځ ما نوې ویډیو ترلاسه کوئ او له خپرېدو به یې خبرېږئ. دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ. السلام علیکم، زه عبید الله حسام یم. د دنیا ژوند کله کله د بیلابیلو لاملونو له کبله په انسان وغمیږي. ډیری انسانان د مال له نشتوالي کړيږي. ځینې بیا د بې اولادۍ له امله له ګڼو تشویشونو او اندېښنو سره مخ وي. ځینې بیا د دنیا نیکمرغي غواړي. ځینې انسانان داسې وي چې دغه ټول نعمتونه لکه مال، اولاد، دارایی هر څه لري، خو د ناروغیو او بیلابیلو تکلیفونو له امله له ستونزو سره مخ وي او اندېښمن وي او له کړاوونو سره لاس او ګریوان وي. دغه انسانان بیلابیلې لارې تجربه کوي چې یوې ښې پایلې ته ورسیږي او هغه ستونزې چې دوی په ژوند کې لري حل یې کړي. خو دغه نسخې چې کله دوی په خپل ژوند کې تطبیقوي، بیلابیلې لارې چې دوی په خپل ژوند کې وهي، بالاخره پایله نه ورکوي او دغه انسان له دغه کړاوونو او ستونزو سره سره پریشانه ژوند کوي. یوه ډېره اسانه لارې شته چې انسان کولی شي په دغه لاره باندې دا ستونزې، کړاوونه او هر څه ستونزې، تکلیفونه، کړاوونه او تشویشونه چې په دنیا کې دي حل یې کاندي او ځان ترې خلاص کړي. یوه ښه او اسانه لار چې ما تجربه کړې او ټوله دنیا او ټول علما یې په اړه وایي هغه د استغفار ویل ده. په استغفار ویلو باندې انسان له بیلابیلو کړاوونو، تکلیفونو، د ژوند له عذابونو او هر څه په امان کیږي او د نعمتونو خاوند کیږي، د نیکمرغیو څښتن کیږي او ژوند یې په نیکمرغۍ مخته ځي. دا ډیره اسانه او اغیزمنه لار ده. که انسان دغه څه چې په ژوند کې ورسره مخ دی له دې لارې حل کړي، ابدي نیکمرغي به ترلاسه کړي. هغوی چې استغفار وایي څو ګټې کوي. هیڅ کله په ژوند کې کړاوونو یا دنیوي عذابونو سره نه مخ کیږي. الله تعالی د هغو کسانو په اړه چې استغفار ویونکي دي وایي وبالاسحار هم یستغفرون. هغوی چې په سحر کې استغفار وایي پایله یې څه ده؟ څه به ترلاسه کوي؟ څه ګټه کوي؟ په خپل الله تعالی یې ځواب وایي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. هغوی چې استغفار وایي هیڅ کله به په عذاب یا په کړا وخت نشي. د معذبهم کلمه اسمی صيغه د دلالت په شمولیت کوي، په دې معنی چې هغوی چې استغفار وایونکي دي هیڅ کله به له روحي، معنوي، بدني او یا بل هیڅ تکلیف سره یا کړاو سره مخ نشي. د دې آیت عظمت ته وګورئ. په قران کریم یو بل ځای کې الله پاک وایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الله تعالی به هیڅ څوک په تکلیف یا عذاب اخته کی تر هغه چې ته په دوی کې ژوند دی. یعنی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دې دنیا وکوچید، د هغې نه بعد څه پاتې شو؟ استغفار ویل پاتې شو. استغفار ویل د آیات او د آیات ته چې وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او دغه آیات چې اوس مې تلاوت کو په دې معنی چې که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس زمنګ په ژوند کې نشته، هغه وخت صحابه کرامو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وو، الله تعالی به دوی نه په عذاب کول. خو زمنګ د پاره بیا الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نشټوالي په صورت کې استغفار ویل پرېښی دي. که موږ استغفار وایو هیڅ کله به په ژوند کې له کړاوونو سره اخته نشو. درنو دوستانو، زما په چینل کې د ګډون لپاره د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب دا بټن کلیک کړئ. له دې وروسته د زنګ بټن کېکاږئ. له دې سره به تاسې هر ورځ ما نوې ویډیو ترلاسه کوئ او له خپرېدو به یې خبرېږئ. دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ. د استغفار ویلو بله ښېګڼه دا ده چې د انسان پر مخ د نعمتونو دروازې پرانیزي. الله تعالی د نوح علیه السلام په ژبه باندې وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا.
الله تعالی د نوح په ژبه وایي چې هغه خپل قوم ته وویل چې استغفروا ربکم د خپل رب استغفار وایي یعنی بخښنه ترې وغواړئ انه کان غفارا هغه به تاسې ته بخښنه وکړي هغه بخښونکی دی یرسل السماء علیکم مدرارا آسمانونو نه به په تاسې باندې اوبه نازل کړي تاسې ته د اوبو ارزښت معلوم دی کله چې د انسان په وجود کې د اوبو کموالی حس شي یا پیدا شي تاسې ته معلومه ده چې ګڼ ناروغۍ له امله منځته راځي همداراز کله چې په یوه ملک کې وچکالي راځي څومره ګڼې ستونزې رامنځته کیږي او انسانان ورسره مخ کیږي الله تعالی ویل چې وجعلنا من الماء كل شيء حي له اوبو مو هر څه ژوندي پیدا کړي دي د اوبو ارزښت تاسو ته معلوم دی که هغه چې استغفار وایي له اسمانونو به پرې اوبه نازل شي درېیم دا دی چې مال او اولادونه به درکړي هغوی چې اولادونه نه لري تاسو ته معلومه ده چې څومره ځورېږي څومره له ذهني فشار له ټولنیزو ستونزو سره مخ خپلوان یې پې نیوکه کوي چې فلانه اولاد نه لري ښځه یا میرمنه یې له خلکو نه په تکلیف وي چې فلانه اولاد نه لري یا فلانه عقیم دی یا فلانه بل ستونزه لري فلانی کاره بچی نه کیږي څومره غني ستونزې او تشویشونه د انسان ته پیدا کیږي د مال په کموالي باندې انسان څومره تشویشي که انسان چې کله فقیر وي چې تر پښتنه وکي څه غواړي یوازینی خبره دی چې الله تعالی ما مالدار کړی تاسو ته د مال کموالی به کړه هیڅ شوی وي تاسو ته معلومیږي چې د مال کموالی باندې انسان څومره له ستونزو کړهونو سره مخ کیږي هغوی چې استغفار وایي هغوی ته به مال او اولادونه ترلاسه کیږي الله تعالی به ورکوي ويجعل لكم جنات تاسو ته باغونه او جنتونه یا په دنیا کې باغونه او شنه ځایونه درکوي الله پاک ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله تعالی به تاسو ته نهرونه جاری کړي کله چې نهرونه یې بندوبرق ترې جوړیږي او هر هغه نعمتونه چې انسان یې لکه زراعت او نور یا کرکیله هر څه چې دغه انسان ته ترلاسه کېدای شي دغه 15 نعمتونه چې می یاد کړ آیا په ژوند کې داسې څه شته چې لدې ها خوای تاسو وغواړئ کله چې الله تعالی تاسو ته بارانونه نازل کړي کله چې الله تعالی تاسو ته مال اولاد درکړي کله چې الله تعالی تاسو ته باغونه او جنتونه درکړي او تر ټولو مهمه کله چې الله تعالی تاسو ته بخنه وکړي آیا تر دې اخوا کوم نعمت شته چې تاسو وغواړئ د استغفار ویلو بل غټه ده چې د انسان فردي او ټولنیز ځواک زیاتوي د هود پیغمبر په ژبه الله تعالی وایي یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه يرسل السماء علیکم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ای زما قومه استغفار وایي بیا الله تعالی ته رجوع وکړئ اسمانونو نه به په تاسو باندې اوبه نازل کړي او په قوت ستاسو په قوت باندې به قوت در زیات کړي استغفار د انسان فردي او ټولنې مکمل په ټوله کې د ټولنې یا د ملک هغه معنوي او مادي قوت زیاتوي د استغفار ویلو بل غټه ده چې د انسان ژوند له نیکمرغۍ یا خوښۍ ډکوي او د انسان لپاره نیکمرغه او خوشاله ژوند تضمینوي دلیل یې څه دی دا مبارک آیت وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا یعنی خپل رب بخنه وغواړئ بیا الله تعالی ته رجوع وکړئ تاسو ته به ښه ژوند درکړي یا تاسو ژوند به له خوښیو او نیکمرغیو تضمین کړي اوس شاید تاسو ته دا پوښتنه پیدا شوي وي چې کوم هغه الفاظ دي چې مونږ د استغفار په توګه ویلی شو ډېر عادي دي لومړی استغفر الله العظیم واتوب الیه سید الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كوچنه او لنډ استغفار استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظیم واتوب الیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همیشه هم دا دعا ویله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله واتوب الیه ډیر اسانه ځنې استغفار یا ځنې کلمات الفاظ چې راغلي دي په حدیث مبارکو کې زه به په کمنټ کې تاسو ته ولیکم نو لطفا هغه
ولولئ که لوستلو کې ستونزه ما په خبر کړئ زه د سره په لوستلو کې مرسته وکړم نو همیشه استغفار ویونکي اوسئ د دنیا د ټولو نعمتونو دروازې بس تاسو پر مخ خلاص شي او د عذابونو او تکلیفونو معنوي وي که جسمي وي که فکری وي هر یو تنچوي له هغه په امان یې د استغفار لپاره تر ټولو ښه وخت د سهار لمانځنه مخکې د تهجد وخت د شپې دریمه برخه ده چې ثلث الليل ورته وایي په دغه وخت کې استغفار ویل ډیر زیات ثواب لري او ډیر ښه اغیزه لري خو تاسو په نور وخت کې مویل شي هر وخت چې وزګار وي او هر وخت چې مرته پام او یا هر وخت چې مو وخت درلود استغفار وایي په تسبیح وایي په هر شی باندې چې وایي استغفار وایونکي اوسئ د ژوند نعمتونو نه به برخمن اوسئ که فکر کوئ چې ملګری مو اړتیا لري چې په دې څه باندې پوه شي یا دا معلومات باید هغوی ته ورسیږي دا ویډیو شیر کړئ او خپل نظر مو را سره هم شریک کړئ السلام علیکم ورحمت الله درنو دوستانو زما په چینل کې د ګډون لپاره د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب دا بټن کلیک کړئ له دې وروسته د زنګ بټن کېکاږئ له دې سره به تاسې هر ورځ ما نوې ویډیو ترلاسه کوئ او له خپرېدو به یې خبرېږئ دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ